د افغانستان او سریلانکا ترمنځ فائنل میچ به سبا د اتوار په ورځ باندې د افغانستان وخت 6 بجې او د پاکستان وخت 9 بجې د ماښام نه ان شاء الله دغه میچ شروع کیږي. فائنل ته لوبه راورسېدله، ټول دغه اگر مگر والا کیل ختم شو، ټول انډیا هم وتله، پاکستان هم وته او دوه ټیمان فائنل ته رارسېدلي دي، سریلانکا او افغانستان. په واقعا چې دا د ایشیا چې کوم مضبوط ټیمان دي هغه دا دي. افغانستان په اول نمبر د ایمرجنګ خبره کومه، افغانستان په اول نمبر په موجوده وخت کې د ایشیا نمبر 1 ټیم دی او د سره چې کوم د سریلانکا دویم ټیم من کنسیډر کولای شو ځکه چې هغه هم فائنل ته راغلي. همیشه لپاره دوه سترونګ ټیمان چې کوم د دا چرته راوځي فائنل ته راوځي. نو بیا افغانستان خو سریلانکا ته هم شکست ورکړی دی، نو دیو چې راغلي دي نو افغانستان په ټاپ دی ور سره چې کوم دی سریلانکا په سیکنډ نمبر باندې. ګورو چې دغه مقابله څوک ګټي، خو بیسټ ویشز د افغانستان سره زمونږ دي چې الله دی وکړي چې فار د فرست ټایم ایمرجنګ ایشیا کپ کې افغانستان برتری حاصله کړي او چیمپئن جوړ شي د ایمرجنګ ایشیا کپ 2024. نو ډیره زیاته مزه به وکړي او د ډیرو افغانانو د ډیرو پښتنو چې کوم د خپل لوبډلې ته دغه یو انتظار دی چې کله به چې افغانستان د ایمرجنګ ایشیا کپ 2024 دغه ټرافي خپل وطن ته راوړي. که په بیټینګ لاین باندې د افغانستان موږ خبرو وکړو ډیر زیات اوټسټینډینګ او ډیر زیات زبردست اوپننګ جوړی د افغانستان سره چې کله هم دغه اوپن د سیمی فائنل په شان کې د انډیا خلاف چې څنګه وچلیدو دغه شان کې وچلیدو، نو بیا وروره میچ راړول د سریلانکا په بس کې نه دي ځکه چې 200 رنز ټارګټ 200 پلس رنز ټارګټ انډیا ته ملاو شوی د افغانستان سایډ نه، نو دغه غټ ټارګټ په وجه باندې افغانستان د انډیا دغه میچ وګټو. کوشش کول پکار دي چې د 120 رنز پورې کم از کم د افغانستان د اوپننګ جوړي ودرېږي. زبید اکبري او د سره کوم د صدیق الله عاتل بیا بعد کې کریم جنت او د نور کلاړین راځي، نو دی له هم خپل پرفارمنس کول پکار دي، خو سپیشلی چې کوم فوکس د افغانستان د په بیټینګ باندې هغه زبید اکبري او د سره کوم د صدیق الله عاتل د اوپننګ په جوړي باندې بالینګ باندې هم فوکس لازمي دی او ضروری دی. زما امید خدا سي دی چې د افغانستان چې کوم پرړه یا د افغانستان چې کوم هغه ډومیننسي دغه سیوا ده په چا باندې په سریلانکا باندې، نو امید دا سي دی چې افغانستان شکست ورکول شي. چانس زما طرف نه ګوګل خبره ته نه کوم، خو زما طرف نه داسې دي چې تقریبا 80% چانسز د افغانستان ته چې دغه میچ د سریلانکا نه په خپل نوم باندې کې. بهرحال ستاسو خپل سره دا چې آیا افغانستان به سریلانکا ته په فائنل میچ کې شکست ورکړي او کنه، هغه سره کمنټ کې شامل کړئ. ان شاء الله ملاویږي نو ویډیو کې تر هغه مله کې اجازه د الله پامان.